नो साहिब किताब फरमाई सुलासी मुजर्रद की तमाम गर्दानें याद करने के बाद सीगाजात इस तरह हल कर ले। मुंगा द सुलासी मुजर्रद शपग अबवाब दी अगब तफसील से जिक्र करल। उस तदीन बाद چې د ثلاثي مجرد یو صيغه ده نو دا به مونږ څنګه حل کوو، مونږ به په دې کې اجرا به څنګه کوو، دغه بابونه به زمونږ په ذهن کې څنګه یاد پاتې کیږي. مونږ 3 اقسام ویل، 6 اقسام ویل، 7 اقسام ویل، ماده ویل، باب وایو. نو تدې د پاره کم د صرف ماهرین دي نو هغوی دا طریقې کار اختیار کړی دی چې په هر یو صيغه کې هغوی تقریبا تدې لسو خبرو اجرا کوي. نو چې په داسې طریقه باندې مونږ د صيغو اجرا کوو نو په دې سره به زمونږ کم صرفي استعداد دی دا به مضبوطیږي. مثلا دلته لفظ دی صدقو، صدقو، نو په دې کې به مونږ لس خبرې حل کوو. دا 2 صيغې خو دوی حل کړي دي، تدې نه بعد کمې صيغې دي هغه به مونږ بیا په خپله حل کوو. نو صدقو لفظ دی نو تدې وزن دی فعلو، وزن ایسته دی فعلو. د وزن فائدہ دا ده چې په دې کې به مونږ ته د حروف اصلي پہچان کیږي. نو په دې صدقو کې چونکې د فاعل لام په مقابله کې صاد دال قاف راغلی نو دا پکې ماده ده. او د ماده ځکه ضروری ده ماده پیژندل چې د لفظ معنی به مونږ ټوله د مادې نه ګورو، ځکه چې کم لغات دي نو هغې کې مونږ د یو لفظ معنی ګورو نو ټول نه لومبۍ به مونږ ماده راوباسو، بیا به مونږ کومه ماده ده که په نټ ګورو نو دغې مادې نه به سرچ کوو، یعنی په نټ کې که یو لغت دی او که په عامو لغاتو کې کوو نو هم مونږ به د سواد دال قاف چې کوم ځای کې لیکلی وي مونږ به هغه ځای کې ته ځو. نو ماده انتهایي ضروري ده. نو صدقو دا پشانت دی د نسورونه، یعنی دا د باب نسوره ینصرونه استعمالیږي. که بالفرض دا د فتحه نه استعمالیدی نو بیا به مونږ فتحو لیکلی دی. مثال نه به یعنی په دې شپږو ابوابو کې چې دی د کم باب نه استعمالیږي په مثال کې به مونږ هغه لیکو. صدقو وزن فعلو مثال دی نسورو. اوس دا لسې صيغه ده د یعنی ماضی دا مضارع دا امر دی دا څه څیز دی نو ګردان کې ورته لیکلی ماضی معلوم، دا د ماضی معلوم صيغه ده. او صيغه بیا څه ده؟ جمع مذکر غایب. ترجمه یې څه ده؟ هغوی ټولو رښتیا وویل. په 6 اقسام نه مراد اسم فعل حرف دی. نو صدقو چونکې فعل دی نو دلته به مونږ فعل ولیکو. 6 اقسام نه مراد ثلاثي مجرد، ثلاثي مزید، رباعي مجرد، رباعي مزید، خماسي مجرد او خماسي مزید دی. نو چونکې دا ثلاثي مجرد دی ځکه چې د دې په فعل ماضي کې 3 حروف دي نو دې ته به مونږ ثلاثي مجرد ولیکو. او په 7 اقسام کې 7 اقسام نه مراد صحیح، مثال، اجوب، ناقص، لفیب، مضاف دغه دي. نو چونکې دا صحیح دی نو دلته به مونږ صحیح ولیکو. او تدې ماده څه ده؟ صاد دال قاف، یعنی د حروف اصلي په مقابله کې دا دي. او باب کم دی نسوارا ینصرو. دویم مثال هم دوی ذکر کړی دی رجعو وزن دی فعلو، مثال دی ضربو یعنی د رجع یرجعو. ماضی معلوم جمع مذکر غایب بیا معنی کړی ده. او دغه شانتي کم دریم لفظ دی جلسه فعلا ضربه نو دا په دې کتاب کې حل کړی دي. اوس راځو مونږه سلاید نمبر 288 په دغه نمونو سره به مونږه د لاندې صيغې هم حل کوو. نو لومبی لفظ دی ختمه، تدې وزن دی فعلا، او تدې مثال دی ضربه. دا د ضربه یضربون استعمالیږي نو مونږ به په مثال کې ضربه لیکو. ختمه فعلا مثال شو ضربه. او دا د په ګردان کې به مونږ لیکو ماضی معلوم. او صيغه څه ده؟ واحد مذکر غایب. ترجمه څه ده؟ ختمه معنی ده ختمول هم دی، ختمه هغې ختم کو. او مهر وهل هم دی، یعنی هغې مهر وهو لکه څنګه چې قرآن کې دی ختم الله. دا په 3 اقسام کې دي، یعنی اسم فعل حرف کې دا فعل دی. په 6 اقسام کې دا صحیح دی. او په 6 اقسام کې ثلاثي مجرد دی. په 7 اقسام کې صحیح دی او تدې ماده ده خا تا میم. او تدې باب دی باب ضربه یضربو. اخر کې به مونږ ضاد ولیکو. دویم لفظ دی ابتر، نو تدې وزن دی افعلو. ابترو بر وزن افعلو. او تدې مثال دی انصرو. دا د باب نصوره ینصرونه استعمالیږي نو موږ به په مثال کې انصرو لیکو.
او دا اسم تبذیل له ابترو ابترانی ابترون افعلو افعلانی افعلون او صيغه د سره د واحد مذکر اسم تبذیل او ترجمه سره د دې ابتر معنا کټ کول نو ابتر معنا د اغي د ټولو نه زیات کټ کړل او دا په سه اقسام کې اسم دی یعنی اسم تبذیل له او په 6 اقسام کې ثلاثي مجرد دی ځکه چې تدې ماضی دا باتارا او په 7 اقسام کې صحیح دی تدې ماده باتارا دا افعلوا په وزن باندې او باب تدې نصورا ينصرو دی درېمه صيغه دا يبخلوا تدې وزن دی يفعلوا يبخلوا بر وزن يفعلوا او دا استعمالیږي بخلا يبخلوا یعنی سمع يسمعون د مثال بشي يسمعوا او دا دو مضارع معلوم صيغه ده مضارع معلوم نه ده یعنی تدې کومه زمانه ده نو هغه مضارع معلوم ده او تدې صيغه واحد مذکر غائب او ترجمه به شي هغه یو کسو بخل کئی یا بخل اوکی او پسے اقسام کی دا ثلاثی مجرد دے پسے اقسام کی دا فعل لے پشش اقسام کی ثلاثی مجرد دے فہفت اقسام کی صحیح دے او تدی کما مادہ دا نوغا با خا لام دے او باب سمعا یسمعو سلورم صيغه ده لا تبخسوا لا تبخسوا تدي وزن ده لا تفعلوا او مثال لا تفتحوا دا دو بخسا يبخسوا د بابي فتحا يفتحون استعمالي گردان فعلی نهي معلوم ځکه نهي دا تدې اخرنا نون دا غرزیدل دي او صيغه جمع مذکر حاضر او ترجمه د بخاسه يبخسو معنی دا کمول نو معنی به دا شي چې تاسو کمې مکوي یعنی تاسو په ناب تول کې کمې مکوي پسې اقسام کې دا فعل یعنی فعل نهي دا پشش اقسام کی دا هم ثلاثی مجرد دے بخاسا یبخسو فہفت اقسام کی دا صحیح دے مادہ تدی با خا سین دے او تدی باب دا باب فتحہ یفتحو دے یعنی اخر کے بمونگا فاولی کو بل لفظ دے بصورتو بروزن فعلتو او دا دا بابی کرومه یا کرومونه دي نو موږ بدلته ولیکو کرومتو مثال کې موږ ولیکو کرومتو گردان فعل ماضی معلوم صيغه واحد مذکر و مؤنث متکلم ترجمه ما اولیدو سه اقسام فعل شش اقسام ثلاثی مجرد هفت اقسام صحیح ماده با صاد را او باب کروما یکرمو بل صيغه ده يعبدو نو د دې وزن ده ينصرو وزن ده يفعلو او مثال به شي ينصرو گردان فعل مضارع معلوم صيغه واحد مذکر غائب ترجمه اغا عبادت کئی یا با عبادت اکی سه اقسام فعل شش اقسام ثلاثی مجرد هفت اقسام صحیح ماده عین با دال او باب تدی نسوارا ینصرو دے بل صيغه ده برزو نو تدې وزن دی فعلو
او تدې مثال دی نسورو، ځکه چې دا هم د نسورا ینصرونه استعمالیږي. او دا د فعل ماضی معلوم. صيغه جمع مذکر غائب. ترجمه هغه ټول ظاهر شول. برزه یبرزو منی ظاهرېدل. پس اقسام کې دا فعل له. په 6 اقسام کې ثلاثی مجرد دی. په 7 اقسام کې صحیح دی. ماده تدیدا بارزا او باب دې نسوارا ینصرو. په دې سلایډ کې کومه اخرانۍ صيغه ده نو هغه ده لا ابرحو. نو دا دو باب سمعا يسمعون استعمالیږي. تدې وزن دی لا ابرحو لا افعلو. او مثال به تدې شي لا اسمعو، ځکه چې دا دو سمعا يسمعون استعمالیږي. گردان فعل مضارع منفی. فعل مضارع منفی صيغه ده واحد مذکر و مؤنث متکلم. ترجمه به شي لا ابرحو زه نخوزم او نبا اخوزم. برحه یبرحو باندې خوزیدل لری کېدل، یعنی زه نه لری کېږم او نه به لری شم. 6 اقسام کی فعل له. په 6 اقسام کی ثلاثی مجرد دی. په 7 اقسام کی صحیح دی. ماده تدیدا بارحا او تدی باب دی سمعا يسمعو، یعنی آخر کې با مونږه سینو لګو. نو دا په دې طریقې سره به مونږه دا صيغې دا حل کو. او که بالفرض دا ټول نشي لیکلی نو چې په مونږه پکې داسې ولیکو د ټولو نه لومبی وزن. په وزن پسې چې متصل مونږه ماده ولیکو نو مونږ ته به اسان وي. وزن پسې ماده، په مادې پسې باب، په باب پسې 6 اقسام، په باب پسې صيغه، په صيغه پسې 6 اقسام، په 6 اقسام پسې 6 اقسام او په 6 اقسام پسې 7 اقسام. که مونږه پکې دا ترجمه وغیره نه لیکو نو هم څه خبره نه ده. البته که مونږ په دې طریقه باندې کوو نو هم که یو انسان ته اسانه وي نو بیا دې دا پوره 10 وانه خبرې په دې کې ولیکي. و سلائड नंबर 297 ابواب ثلاثی مزید فيه. ثلاثی مجرد کے افعال مشتقہ اور اسماء مشتقہ بیان کیے جا چکے ہیں. دا ثلاثی مجرد کم ابواب یا کم اسماء مشتقہ، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تبذیل وغیرہ. نو پاغي باندې تفصیلی دروس دا مخکې ذکر شوی دي. نو دې ځای کې د ثلاثی مزید فيه صرف تعارف کوي. نو فرمایي چې ثلاثی مزید فيه کے 12 ابواب ہیں. د ثلاثی مجرد خوشپک ابواب ہو، لیکن د ثلاثی مزید فيه تدی 12 ابواب دی. اکثر ان میں سے کثیر الاستعمال ہے، بعض ایسے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں. ثلاثی مزید فيه کے 12 ابواب میں سے کثیر الاستعمال 8 ہے. یعنی د ثلاثی مزید فيه خو ټول ابواب 12 استعمالیږي، خو په دې 12 کې 8 بیا زیات استعمالیږي او 4 د لږ استعمالیږي. چې کوم زیات استعمالیږي نو هغه د افعال، تفعیل، مفاعله، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال او استفعال. او چې کوم قلیل الاستعمال دي نو هغه 4 ابواب دي، او هغه د افعلال، افعیلال، افعوال او افعیعال. مونږ به تدین بعد کم ابواب الصرف دی مولانا قاسم دامت برکاتهم العالیه چې کوم کتاب لیکلی دی نو ان شاء الله تعالی په هغې کې به مونږ دا په تفصیل سره ذکر کوو چې د ثلاثی مزید فيه کم ابواب دي، د هغې ګردانونه به څنګه کوي، مونږ په هغې کې قوانین څنګه جاری کوو. نو ان شاء الله تعالی دغه تفصیلات دا به د دې کتاب نه بعد مونږ په هغې کې ذکر کوو. په دې کتاب دا څونه دروس چې مونږ وکړل که په دې کې زمونږ نه څه غلطي شوي وي نو تاسو د هغې ذکر مونږ ته کولی شئ. او مونږ خو کوشش کړی دی چې په دې کې څه غلطي نه وي راغلي، خو بیا هم انسان کمزوری دی. نو که زمونږ نه داسې څه غلطي شوي وي نو اول د الله جل شانه نه مونږ د هغې معافي غواړو، او دغه شانتې تاسو هم د اصلاح په نیت باندې مونږ ته د هغې اطلاع دا کولی شئ.
او دا کم دروس مونږ وکړل دا د الله جل شانه د خپل رضا ذریعہ وګرځي او زمونږ د نجات ذریعہ دی وګرځي او الله پاک دې مال په دې دروسو کې اخلاص نصیب کی او الله جل شانه دې دا زما د مغفرت او د نجات ذریعہ وګرځي او دا مونږه د کم مقصد د پاره وایو نو هغه په قرآن او په حدیث باندې او دا غشان دی په فقه باندې په اصول فقه باندې په صحیح طریقه باندې په کېدل دي نو الله جل شانه دې مونږه په دغه مقصد کې هم کامیاب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.